الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستانو امید لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې به دوستانو نوخوار کې ډیر زیات ظلم شوی دی زیاتې شوی دی خزا خوند نامعلومه وجه باندې نامعلومه افرادو قتل کړي دي د باره کې پولیس څخه خبره کوي دوستانو د باره کې بس ټول معلومات دی ویډیو کې شریکه مرکه تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړم مونږ ویډیو ځان سره اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټلې نشان دی وي کوم راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو دا واقعه د نوخوار ده چې ښځه خاوند موټر سایکل باندې یو واده اټینډ کولو ته لاړو واپسې کې نامعلومه افرادو قتل کړي د نامعلومه افراد څوک کیدل شي لازمي خبره ده هغه کیدل شي چې چاته پاته وي چې دوی باندې لارې باندې تیریږي دوی داسې واده ته لاړ دوستانو دوی رهایش چې ده د سړي رهایش چې ده دا په جنګیري کې و تعلق یې د نوخوار نه واده اټینډ کولو ته لاړو واپس چې راتلو نو لارې کې ورته کسان ناست وو وی ویشتلو اس پیسې میسې موبایل هیڅ چیز یې ته نه دی وړی صرف خپله دشمني یې سړه کړې ده دغه کاس چا سره دشمني نه وه دغه ټول عمر په فوج کې تېر کړی و فوج نه پنشن راوړی و ښې پیسې یې ورسره لالچ اور حسد قرآن شریف کې رسي چې حاسدین د حسد نه الله پاک نه پناه غواړي چې تاسو د حاسدین د حسد نه محفوظه پاتې شئ ولې چې د حسد یو داسې چیز ده چې نه تا چا نه اخیستونی نه چاته د ویر کونی خو خلکو په نظر کې اور خلک د غواړي رشتہ داران د غواړي چې ست طریقې باندې زه دغه خپل کور کې به ناست وي او ست طریقه باندې زه دا ذلیل کم یا دا دې حال ته راولم چې دا مجبوره شي او دا دنیا پرېږدي یا دا ځای پرېږدي دوستانو آخر ولې مونږ د حد پورې غورځېږو مونږ الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړي مونږ الله پاک ځناور نه یو پیدا کړي اشرف المخلوقات پیدا کړي او هغې نه باوجود هم مونږ داسې غلط کارونه کوو چې کوم چې نه کوونه ولوي او هغې نه بعد هم مونږ حسد کوو مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل مینات کوو او خپل مټو په زور باندې مونږ دا دنیا وګټو او هغه جهان وګټو دوستانو دې باره کې تاسو سره د کومنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ والسلام